بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، د اسلام عمارت په 5 ستنو ولاړ دی. 1 نمبر ستن عقاید دی، 2 نمبر ستن عبادات، 3 نمبر معاملات، 4 نمبر معاشرت او 5 نمبر اخلاق. په دې ستنو کې که چېرې یوه ستنه هم کمزوري شي او یا را پرېوځي، د اسلام عمارت به هغه طرف ته پرېوځي. او که چېرې د په دې 5 واړو ستنو باندې مونږ عمل کوو، د اسلام عمارت او بلډینګ به زمونږ ولاړي. نن د افسوس خبره ده چې دین اسلام خلکو د 2 ستنو نوم ګرځولی دی، یو عقاید او بل عبادات. خلک وایي چې بس زما عقیده صحیح ده او زه عبادت کوم، بس دا زه به پوره دین اسلام باندې عمل کوم، اگر چې زما معاملات ټیک نه دي، اگر چې زما معاشرت ټیک نه دی، اگر چې زما اخلاق ټیک نه دي. معاملات ډیره لویه ستنه ده. کله کله انسان 5 وخته منځونه کوي، تبلیغ لځي، جهاد لځي، ذکر او فکر کوي، دا ټول کارونه کوي، خو معاملات ټیک نه وي. دې نه دا معلومیږي چې د دې انسان د دینی کارونو رخ هغه دین طرف ته نه دی. ما محمد رحم الله نه چا تپوس کو چیرې جي تاسو په تصوف کې کتاب ونه لیکو، دا ولې وجه څه ده؟ هغوی ورته وایي چې ما خو په تصوف کې ډېر لوی کتاب لیکلی دی. سائل ورته وایي چې جی هغه کم کتاب دی؟ امام محمد رحمه الله ورته وایي ما کتاب البیوع لیکلی که نه؟ کتاب البیوع لین دین، اغستل خرڅول. کتاب البیوع دا د معاملاتو یو ډېر لوی کتاب ما لیکلی دی. نو کم کس چې معاملات صحیح چلی دا ټولو کې لوی صوفي دی، او کم کس چې معاملات صحیح نه چلی دا اگر چې ذکر او فکر کوي خدا صوفي نه دی. معاملات د دین ډېر لوی باب دی. موږ تاسو خپل معاملات ټیک کو. یو دکاندار نه قرض اخلو، هغه له د هغه قرض ورکو چې کله را سره وشي. که چېرې یو کس نه په نیټه پیسې راغستې دي، هغه نیټه پوره شوه او پیسې را سره شته نو پکار دی چې ورکو. یو چا سره م وعده کړې ده او هغه وعده پوره کولی هم شو، نو بیا پکار ده چې هغه وعده پوره کو. چا را سره امانت ایښی دی، نو پکار ده چې په هغه امانت کې خیانت ونه کو.